أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ټولو نه مخکې زه د خپل لوی خدای چې هغه قهار هم ده جبار هم ده رحیم هم ده رحمان هم ده او ډېر لوی خدای د هغه شکریا ادا کړم چې هغه زه د دې مرض نه چې د ما دپاره ډېر شدید و او زه یې ترنه خلاص کړم او ټیکې کړم د هغې نه بعد زموږ چې څومره پیرامیډیک سټاف ده ډاکټرز پروفیسرز او بیا څومره عزیزان رشته داران دي او بیا د علاقې چې څومره زموږ ملګري خپل دوستان رشته داران دي د ټولو د تهه دل نه شکریا ادا کوم په زرونو خلکو په ما باندې کمنټس او ما ته دعاګانو او د لوی خدای د عظمت په وجه سره د دې وبا بچ کېدو یوه غټه ذریعه وه نو زه ته څو خبرې کوم چې دا مرض وي څنګه او دا بیا ختمیږي څنګه او بیا د دې تکلیفونه زما په خیال هر یو کس که هغه ځوان را کابل راغلی هغه به د دې وبا په گرفت کې خامخا راځي ځکه چې زموږ کلچر د زموږ ټریډیشنز زموږ روایات د ټولو دنیا خلکو نه بدل دي خو موږ به خپل ایمان مضبوط ساتو موږ به عقیده مضبوطه ساتو او موږ به رب ذوالجلال ګړګړه که دعاګانې وغواړو او خپل عبادت به کوو پکې نو انشاءالله چې زه د کوم سټیج نه ټیک شوم ما په خیال هر یو سړی به الله ټیک د ما بیماري داسې رنګې وه چې تقریبا داسې په اتلسمې روژې ما ته د شپې خصوصا دا یو څو ټکي دي میډیکل استعمالامه ځکه چې دا شروع عجیبه غوندې ما وه ما په خیال هر یو مریض کې د بیهیویر مختلف وي نو ما دا ډیلټاید مسل چې کوم دي د بایسپ مسل او د کمپ مسل دې د درد د وجې نه به زه د شپې راپورته شوم او ما کله به ورزش کولو کله څه چې سمثینګ از هیپنینګ ټو می نو بیا د درې ورځې بعد چې څنګه زکام وي خو د زکام نه یو 80% سویر ساین سمپتم ما ته پیدا شو چې په هغې کې ما تیزه به بندېده دماغ مری به بې انتها اریټیشن به کېده او پلسټایل هیډیک به راکوو او کنټینیوس کف به و او دغې په وجې سره زه به دومره زیات تنګ شوم چې ما به بیا خبرې هم نه شو کولی او د دې دا سټیجز داسې دي چې اول خاص کر زه لږ اسټمیټک هم وم او ما سټیراید هم د یو سترمنې بیمارۍ دپاره یو نیم باکل استعمال کړي وو نو ما ته لږ غوندې د دې ساین سمپټم چې څومره وو هغه په نسبت د عام سره ډېر زیات زما بچي تقریبا ټول کور لګېدلی او هغه لګېدلی هم د ما نه و حالانکې ټول پوه دي ټول کوالیفاید دي الحمدلله خو ټول اسمپټومیټک دي په دې کې یو پیغام زه دا هم ورکوم چې ځوانانو ته او خصوصا زنانو کې څه هارمونل ما په خیال څه داسې شیان دي چې د هغې سویرټي ډېره کمه وي او بالکل د یارې او د خواب څه ضرورت نشته نو ما ته اول شدید زکام شو پوزې مې بند شوې ټوخا مې ډېر زیات شو نو دغه وخت کې علاجونه خلک یې دا بخورې ټیک دا موږ چې څومره لکه انټي بایوټیک مثال کے طور باندې هغه ما صرف ټو پریوینټ فردر انفیکشن یا ما ته
بند څه ونشي هغې په وجې سره پین کلر پکې ډېر ضروري که پیناډال وي که پانسټان ګولۍ دا ډېر ضروري چې خلا خو دنه پکې ووځي سړی دمه شي او چې خلا پکې باندې نو ډېر شدید دردونه وي ډېر تکلیفونه وي او د هغې نه علاوه یو ساده طریقه چې دا تیزه به په سلاین سره دومره ووینځي سړی چې په دې اوبه شاته راشي ځکه چې دا ګان پروت په میزوفیرنس کې او بیا ډوبې ډوبې غرغړې او بیا ډوب ډوب دا 3 وخته په کورې نو ما په خیال څه داسې نیزل سپری هم ضرورت ونه دا غرغړې ډېرې زیاتې دي دې نه علاوه په دې کې به ما ته تورو چایو څښلو او د قهوې څښلو کې ډېر زیات خوند راکولو دا واحد داسې شیانو دوه یخني شوه قهوه شوه او توره چای شوه چې دې ته به زه خوشحالېدم چې ښه ډېرې وڅښم نو په ترموزونو ما څښلي دي او هغې سره به ما ته لږ سکون هم حاصل شو دې نه علاوه ما ورد کړی ده مختلف رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چاته راغلی و په خوب کې او هغه ما ته چې کوم هغه وه عامر ګټوره ډېره زیاته هغه ملګرو ما ته راسند کړه هغې نه علاوه قرآن ویل تقریبا دا ډېر ضروري او بیا الله اکبر سبحان الله الحمدلله درود شریف او هغې نه علاوه چې کوم دا آیت الکرسي دا سړي ته روحاني طاقت ورکوي دا سړي ته جسماني طاقت ورکوي او لمونځ به پکې بلکل قضا کولو کوشش نه ده پکار چې سره وکړي نو دا ما په خیال دغه فلویډ ریپلیسمنټ ډېر زیات ضروري ده ځکه خوله پکې وچ لګایي سره کریزان شي وټوکوي او دې نه علاوه چې کوم دغه چې څه حدیثو نه ثابت خوراکونه دي مثال طور پر عجوه کجوره شوه انځار شو هغې نه علاوه وچه میوه شوه دا داسې شیان وي چې دا تقریبا فری ریډیکلز دي په دې کې او هیلینګ کې هم په دا کې سره اصل خوړلی هم شي نو دغه اپر ریسپیریټري ټریکټ انفیکشن پکې والي او بیا پکې لوور ریسپیریټري ټریکټ والي دې نه علاوه چې کوم ده داسې د یارې خبره نشته ده زه به ټولو ملګرو ته خاص کر هغه خلکو ته چې هغې دا مرض نه یې تېر کړی او یا دا مرض پرې راشي نو مهرباني وکړئ هسپتال ته بلکل مه ځئ دې کې د هسپتال هغه رول نشته ده همدغه څو شیان دغه یخنۍ دغه غرغړې دغه پیر وینځل او دغه څه لږ ونه انټیبایوټیک پروفایلکټیک دا د دې علاج ده او تقریبا لوی خدای پاک تقریبا په 12 ورځ به تجربه محسوسوي او بیا به په 13 ورځ تجربه محسوسوي او اوس اخیري کې به بیا د خولې خوند ډېر خراب شي انټالریبل شي او د هغې نه علاوه چې کوم ده سړي خوله هم وچېږي او ملیا به د ډېر شدید درد کوي نو دا څو سټیجز دي دې نه سړی تېرېږي ما په خیال چې زه الله ټیک کړم لکه چې دوې ورځې ما هم په واشروم کې ماسک پاکوي د اکسیجن هم ډراپ کړم ځکه چې ما ته ډېر شدید تکلیف شو نو وخت خطا کولو ضرورت نشته لوی خدای دې په موږ بچیو باندې په دې ټول قوم باندې په دې ټول ملک باندې رحم وکړي او الله دې د خپل قدرت په ذریعې سره موږ چې څومره دي خدای پاک دې غلیظ قربان په امان کې وساتي والسلام